چې حیا په علم کې څنګه دی. نو حیا خو ډېر اعلی ترین صفت دی او نصف الایمان ورته ویلی شوی دی، بل الایمان کله. خو د هغې باوجود په علم کې دا مناسب کار نه دی. پوهېږئ پرې باندې په علم کې د دې شان بیا بدل دی. دا که تا ته د علم په لار کې رکاوټ سازیږي نو دا بیا بیکار صفت دی. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر. امام مجاهد امام التفسیر د عبدالله زوی د عمر خاص شاگرد دی. دی وایي چې علم نشي زده کولی حیاناک سړی، چې په هغه باندې حیا دونه غالبه شي چې د استاد نه تپوس هم نشي کولی، دا سړی علم نشي حاصلولی. او ولا مستکبر نه واغه تکبر، چې تکبر بوجهی که نه او تکبر په بدن کې د ده پروتي نو دیم علم نشي حاصلولی. ځکه چې طالبګیري خو تضرع غواړي، عاجزي غواړي. استاد ته به خپله عاجزي کې، مدرسې ته به خپله عاجزي کې، استادانو ته به خپله عاجزي کې. هله به تا ته هغې د زړه علم او د زړه د سیخ نه او په اخلاص باندې باید تا ته علم کوي. او سړی وایي که نه چې وایي چې دوه کسان دي، دا د سړي خیر نه لټوي څو پورې چې د هغه عزت نه کېږي. ان المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان اذا ما لم يكرما. وی ډاکټر او عالم، معلم استاذ، دا د سړي خیر نه لټوي څو پورې چې د دواړو عزت نه کېږي. او بیا وایي چې فاقنع بجهلك ان فاقنع بجهلك ان جپوت معلما. په خپل جهالت باندې قانع اوسېږه که ته د خپل معلم مخالفت کې او د خپل استاذ مخالفت کې او د خپل استاذ سره بېوفایي کې، نو په خپل جهالت باندې قانع اوسېږه، صابر اوسېږه. او که د ډاکټر سره بېوفایي کې، نو په خپله بیمارۍ باندې ښه صابر اوسېږه بیا. ځکه چې ډاکټر او معلم لا ینصحان اذا ما لم یکن. د دې وجې نه چې یو سړی متکبر دی نو د چا خدمت کولی شي، خو ټوله ځان ته ګوته خوځوي، نو دا غریب هم علم نشي کولی. وقالت عائشة رضی الله تعالی عنها نعم النساء نساء الانصار. حضرت عائشہ به فرمایل بهترین زنانا په زنانو کې زنانه د انصارو د مدینې دي. لا يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین. او خیریت څه دی؟ نه منع کوي دوی لره حیا د دې خبرې نه چې ځان ماهر ساز کی او عالمان سازی کی په دین کې. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د هر چا نه د علم په مسله کې ډېر په بېباکۍ سره تپوسونه کوي. پوهېږئ پرې باندې؟ په بېباکۍ سره تپوسونه کوي، خو ځان په علم پوهه کوي او دا حیا د هغې دا د فقاهت په لار کې هغې ته حایل نه سازیږي چې خورې د دې تپوس به موږ څنګه وکړو. نه اوس به راشي. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام
عن ابيه عن زینب بنت ابي سلمة روایت تیر زینب نا چې لور د ام سلمې ده عن ام سلمة خپل مور نه روایت کوي دا پیغمبر خدا پر کټای ده دا ام سلمې لور ده او د ابو سلمة لور ده ابو سلمة چې وفات شو ام سلمة نبی علیہ السلام په نکاح واغسته قالت جاء ام سلیم دا زینب وی د خپل مور په حواله زما مور دا خبره وکړه چې راله ام سلیم مصغر سلیم دا د انس مور ده دا د حرام صاحب خور ده کم چې په بیر معونه کې هغه قوم ته دعوت ورکاو او هغې سترګو په اشاره کې یو کس ته شاته ویل چې د شان په نیزه باندې ووه او د شان په نیزه کې ووه او دا نیزه د سینه کې راووته او لګیا او دعوت یې ورکاو دعوت اسلامي او د لاسونو ته داسې د وینو ته د خپل لاس هسې ونیو او دا وینې راواخیستې او پرې خپل مخ او پرې سر باندې یې واچولې او ویل چې فزت ورب الکعبه فزت ورب الکعبه زما دې پر رب د کعبې قسمي چې کامیاب شومه مؤمن دغه کامیابي ده یعنې دونه شجاع او بادر چې په نیزه باندې سوری شي که نه هېڅ پروا یې نشته فرحان او خوشحاله دی خپه خو به مونږ چې زموږ مستقبل خراب دی مونږ ته خپل مستقبل روښانه نه ښکاره کېږي یعنې مرګ تحفة المؤمن دی دا د مؤمن دپاره تحفه ده دا ام سلیم دا ډېره قدرمنه ښځه د پیغمبر خوا ته هم دا ډېره ګرانه وه او د دې داسې رشته هم دا داسې د رضاعت رشته په دې کې هم شته نو دا وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله فقالت یا رسول الله ان الله لا یستحیی من الحق ای دا الله پیغمبره الله تعالی حیا نه کوي د حق د بیانولو نه یعنی الله تعالی حق بیانوي فهل علی المرأة من غسل آیا په زنانه باندې غسل شته اذا احتملت کله چې دا خوب وویني او په خوب کې پې اودس واوړي فقال النبي صلی الله علیه وسلم اذا رأت الماء کله چې دا زنانه راپاسي او په خپل بدن یا جامو باندې اوبه وویني نو په دې باندې غسل لازم دی فغطت ام سلمة تعني وجهها پټ کړلو ام سلمې ام المؤمنین یعنی خپل مخ لره مخ پټ کو وقالت یا رسول الله وتحتلم المرأة خزوم خوبینی او په خزم او د سوړي قالت نعم تربت يمينك نبی علیہ السلام ویل او خلاص ته خلاص ته خاور شه بما يشبهها ولدها چې په دې خوب نه لیدلې او په دې اودس نه اورېدلې نو په څه وجه باندې مشابه کېږي بچی کله د دې سره کله دا بچی د مور په شاني او کله د پلار په شاني نو کله دې اوبه نه وې نو دا بچی به د دې سره څنګه مشابه پیدا کېدلی بیا نو دا حیا پر علم کې رکاوټ رسازه حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة پدې اونو کې یو ونه ده پدې اونو کې یو ونه ده لا يسقط ورقها چې دا پاڼې نه غورځي وهي مثل المسلم او دا په پایدو کې په شان د مسلمان ده حدثوني ما هي پیغمبر خو ماته بیانو کوي دا کومه ونه ده لکه دا حدیث زما خیال په څلورم ځل کې قسم باندې په دې موقع دا کې تیر شو ما تاسو چې دا حدیثونه دي کنه
دا امام بخاري دې مخې ته داسې ځلیږي او دې خپلې مسلې ثابتوي او یو راري او کینچي ورسره دا قضیه ترې راکټ کوي چې کوم د ده په کار بخاري خو یوازې حدیثونه نه دي دې کې خو دی ډېرې مسلې حل کوي لګیا دی اوس څه وایي فوقع الناس فی شجر البوادي خلکو شروع وکړله چې په دې خوړګۍ او په دې ایریا کې کمې ونې دي چا به پاڼه نه غورځوي ووقع فی نفسي انها نخله عبدالله بن عمر وایي زما اړه کې کېناسته چې دا کجوره ده قال عبدالله فاستحییتو ما باندې حیا غالبه شوه ځکه اکابرین ناسي پلار مې دی او ابوبکر صدیق هم په دې خلکو کې دی قالوا یا رسول الله اخبرنا بها خلکو علمنګه معلوم نه که جی تاسو راله خبر راکئ فقال رسول الله هي النخله قال عبدالله وایي ما پلار ته ویلې فحدثت ابي ما خپل باباجي ته ویل عمر ته بما وقع فی نفسي هغه خبره زما نفس کې ناسته وه چې دا کجوره ده فقال عمر ویل ته لان تکون قلتها یار بچیا که دا خبره دې کړې وې که نه احب الی من ان یکون لی کذا و کذا دا ما لپاره ډېره محبوب ترینه وه د سرو اوښانونه او چې د رسول الله په مخ کې دی او په دربار کې دی دا د علم یو مظاهره کړی وی او تا دا خبره کړی وی یعنې صحابه په خپله علم باندې دونه مینو او د خپلو بچو په علم باندې هم دونه مینو چې سره اوښان دپاره نه هم زما لپاره دا یوه خبره ستا د پیغمبر په مخ کې چې تا دا جواب ورکړی چې دا کجوره دا ډېر لویه خبره وه باب من استحیا فامر غیره بالسؤال امام بخاری باب دی هغه څوک چې هغه په هغه باندې حیا غالبه شي نو حکم وکړي بل ته د سوال کولو علي رضی الله تعالی عنه په نکاح کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لور بیبي ده حضرت فاطمه الزهرا اوس علي صاحب تپوس کوي د پیغمبر خان به راست تپوس نشي کولی ځکه چې دا اوبه چې راځي نو دا خو چې سړی خپلې ښځې سره ګپ شپ لګوي په هغه وخت کې راځي او د هغه ښځه خو د پیغمبر خدا لور ده نو مقداد ته یې ویلې چې تاسو تپوس وکئ چې یو سړی د خپلې ښځې سره ګپ شپ لګوي هسې او په هغه باندې هسې اوبه راشي نو آیا دې باندې غسل شته حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجل مزا ومزه یو سړی کثیر المزي مزا دا صيغه مبالغه ده زه ډېر په ما باندې دا سپینې اوبه به ډېرې زیاتې راتللې فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حکم وکړو مقداد ته چې ته تپوس وکړه د نبي علیه السلام نه دی او ما ځکه نه کولی چې د پیغمبر خدا لور بیبي زما په نکاح کې وه نو فسأله نو مقداد د پیغمبر خدا نه تپوس وکړو فقال فيه لزوم نبی علیه السلام جواب ورکړ چې دې کې غسل نشته دې کې اودس دی باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد امام بخاری باب دی او دا پرستنو بابونو د کتاب العلم کې خبره ده چې ذکر د علم او ذکر د فتیا ما یفتا به المفتی فتیا هغه شي ته وایي چې مفتی په هغې باندې فتوا ورکوي دا په جماعت کې ورکول څنګه کار دی لکه علم په جماعت کې خی نو دا جایز دی زمونږ د میاجان کې په جماعت کې مونږ چا سبق ته نه پرېښود حالانکې د میاجان کې پر جماعت کې ځمکې یو حصه زما خپله ده او نه طالبان را سره وو نه او چا سبق ته نه پرېښود اگر چې داسې ځوان نه و چې راغلی ما ته یې ویلې وې خو جرګې به یې رالېږلې چې طالبان وشړئ
نو هغې چې کم کسان را لېږلي نو ما ورته وویل چې هغه سړی یو د عثمانزو ما پلاني ته خو د عثمانزو یې محبت شاه نوم یې اوس مړ دی هغه بل هم مړ دی کم جرګه ماري چې را لېږلي نو ما ورته ویل مال دغه دا پر عثمانزو په جوماتونو کې طالباني ویل بلا شي ویل ډېر شي دغه بلکي وکړه ویل ډېر شي نو مال دا څنګه چل دی چې د میاجان کلي په جومات کې یو بانډه ده هغې کې طالبان نه شي اوسېدی او په عثمانزو خاریه کې چې کوم دی اوسېدی شي وایي یاره جي مونږ یې را لېږلي نو مونږ خو خبره نه کوو مونږ درته د قوم خبره کوو او وایي که طالبان نه شړي مونږ به تاسو سره مړی ژوندې نه کوو مال وایي نه جي زر جواب مه راکوه سوچ پې وکړئ نو مال ما پرې پخوا سوچ کړی چې کومې وخت مې کلمه ویلې وه شعوري طور چې مې کلمه ویلې ما پرې سوچ کړی چې خبرې به ټولې راځي او زما طرفه یې قوم ته ووایه چې زما خرونه یې زه به در سره مړی ژوندې کوم او که تاسو راسره نه کوو زما در باندې زور نشته خو طالبان نه شړم دا ظلم دی د دوی د سبقونو وخت مدرسو کې تېر شوی دی دوی سبقونه خرابېږي دا به یو کال موږ سره سوشل بایکاټ و او د جمعیت طلبه عربیه دا مشران راغلي زه په ورځنو مکري کې شپې کړې وه اکثره زما شاګردانو نو هغه بیا یو خط یې پرېښی چې موږ شعیب ابي طالب په کتابونو کې لوستلی و خو په میجان کلي کې موږ عملا ولیده هلته شعیب ابي طالب او زمونږ هلته جماعت ملګري په خپل منځ کې دغه هلکه بې شماره مدرسې صادر شوي زموږ په کلي کې زما خیال 4 مدرسې دي پکې اوس ټول زموږ د جماعت ملګري ټول د یو بل خلاف کوي نو سړي دا بل مخالف ختم شي په خپل کور کې په یو بل باندې شروع شي باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد نو په جماعت کې علم کېدی شي دا میجان کلي جماعت نه اول فتیا او دارنګي فتویم سړی ورکولی شي په جماعت کې حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد یو سړی په جماعت کې را پاسېد په قال یا رسول الله وی ویل اے د الله پیغمبره من این تأمرنا ان نهل ته موږ ته حکم کوي د کوم ځای نه موږ نیت وتړو یاره جي عمرې له روان یم او حج له روان یم ته موږ ته حکم کوي د کوم ځای چې موږ نیت ته کوم ځای نه وتړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یهل اهل المدینة من ذو الخلیفه نیت به تړي مدینې والو ذوالخلیفې نه دا په 6 کیلومتره کې او بعضې روایتو کې 3 کیلومتر راځي خو دا 6 کیلومتر به وي ځکه ښه پوره ګاډی یو ساعت مزل وکړي چې ته ځې پوهېږې پرې باندې مدینې نه چې وځي که نه یو ساعت ګاډی مزل کوي 8 منټه ګاډی رواني نو بیا راشي مزدلفه نو هلته جومات دی او هلته بې شماره غسل خانې سازي شوي دي پای کې ځکه چې د هغه ځای نه مدینې والا نیت تړي اگر چې د مسجد نبوي نه هم نیت تړلی شي سړی خو د هغې نه به اوړي نه مزدلفې نه به دغه نه به خو اوړي نه د اواو د دې نه اخوا اوړېدل نشته هغه میقات دی او بیا نبی علیه السلام وویلې ویحل اهل الشام من الجحفه او شامیان هغې به نیت تړي د جحفې نه جحفه د دې دغه په مقابله کې ده او دا جحفه د بدر نه لاندې ده نو د شام خلک چې راځي نو د هغې جحفه ده جحفه اوس یو ښار دی او یهودیان پکې اوسېدل اوس غیرآباد دی هغه اوران دی او یحل اهل النجد من قرن او دا د ریاض والا خلک به دا به نیت تړي د قرن دام یو مدور غوندې غر دی مدور دی او املس دی هموار دی او وقال ابن عمر ويزعمون عبدالله بن عمر وایي د صحابو دی احتیاط ته وګوره دا 2 خبرې د پیغمبر نه اورېدلې وې 3
چې مدینه والا ذوالخلیفه او شام والا جحفه او نجد والا قرن او دا بل په خپل اند اورېدل نو ګوره داسې نه داسې وایي ذلک دا پکې وله څه پته لګي نه وقال ابن عمر عبدالله ذی عمر وی یزعمون دا صحابه دسی ګمان کوي صحابه دا ګمان کوي دا خیال دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم اسی دی احتیاط تا وګورئ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا فرمایلی صحابه وی دا سی وایي چې نیت بتړي یمن والا د یلملم نه دا یلملم غر دی او دا مکه معظمه ته په یو دو مرحلو کې نږدې دی یمن والا دین بنیت تړي او زمونږ د پاکستانیانو او د بر صغیر دغه لار ده چې د یلملم نه به واوړې نه که واوړې نو بیا در باندې دم لازمیږي د دې وجې نه د خپل کور نه هم سړی نیت تړلی شي د خپل ایرپورټ نه هم نیت تړلی شي پوهېږئ او که نه ایښ وي نو په یلملم چې تېرېږي نو هغه وخت کې هم نیت تړلی شي اعلان هم کېږي دې دپاره باقاعده په جاز کې من یلملم او فقهاو دا لیکلي دي چې دا د چا دپاره دا مواقیت دي د دې مواقیتو په لار باندې چې د نورو کومو قومونو لار ده دغه مواقیت د هغې لپاره مواقیت شام او د شام له طرفه چې څونه راځي مدینه او د مدینې والا طرفه چې څونه راځي ریاض او د ریاض د طرفه چې څونه راځي یلملم او د یلملم د طرفه چې څونه خلک راځي فقهاو پکې دا تفصیل لیکلی او وکان ابن عمر یقول لم اقبه هذه من رسول الله صلی الله علیه وسلم او عبدالله ذی عمر به ویلي لم اقبه نه مواقب شوی په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یلملم مې په خپله نه دی اورېدلی خو صحابه ورته دا ویلي دي باب من اجاب السائل باکثر مما سأله امام بخاری باب دی دا هغه مجیب په باره کې چې هغه جواب ورکوي سائل ته په زیات د هغې چې هغه سوال کړی هغه د یو خبرې سوال کړی دی سائل دی جواب د هغې نه په زیاته باندې ورکوي حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري بل سروايخا وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله عبد الله ذی عمر یو سړي د پیغمبر نه تپوس وکړ ما يلبس المحرم محرم به کمی جامې اچوي په زمانه د احرام کې کم سړی چې د حج او د عمرې نیت وتړي نو کمی جامې به اچوي نو اوس ګوره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته وایي فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران نبی علیہ السلام ورته وایي نه به اغوندي کمیس ګنډلې جامه به نه اچي پټکې به هم نه په سر وي هلکه وایي بیا پټکې منځونه نه کېږي دا خواجیان غرق شو د دوی پرې پتوه باندې حاجي کو پټکې په سر کې منځي نه کېږي پټکې به نه په سر وي اول العمامه ټیک شو اول سراویل پرتوک به هم نه اچوي یعنی مطلب ما تاسو ته مخکې ویل چې کمیس او پرتوک معنا ګنډلې جامه به نه اچوي اول البرنس بارانۍ به هم په ځان باندې نه راچوي او ولا ثوبا مسه الورس وزعفران او هغه جامه به هم نه استعمالوي چې کم باندې ګولي ورس لګېدلی دی یا زعفران لګېدلی دي په دې کې رنګ هم دی او په دې کې بوی هم دی
نو یو خدای کې دی حدیث کې دا رااله چې نبی علیہ السلام نه تپوس شوی دی چې دغه دا حاجي صاحب به کمې جامې اغوندي نو جواب یې د دې ورنکړ جواب یې د دې ورکړ چې کمې به نه اغوندي پوهېږئ پرې باندې یعنی مطلب یې دا دی چې د دې خبرې نه دا ضروري ده چې سړی دا معلومات وکړي چې کم کمې به نه اغوندي نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ورته دا ویلي چې دا به نه اغوندي او دا به نه اغوندي او دا به نه اغوندي او دا به نه اغوندي دا خو لنډه خبر چې بس احرامین به اچوي او دویمه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس دا شوی و چې دی به کمې جامې اچوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فإن لم یجد النعلین که دا حاجي صاحب پیزار نه مومي چې پیزار واچوي نو فلیلبس الخفین موزې دې واچوي وليقطعهما او کټ ټکي دې دواړه حتی یکون تحت الکعبین حتی چې شي لاندې د ګیټو نه یعنی که سپلی ورته نه میلاویږي نو موزې دې په خپو کې خو د دې غټو ګیټو نه لاندې دا دې داسې پرېږدي نو پیزار به دې ساسي نو دا اوس دا هغه سوال په دغه ځای ختم شو ځکه چې په پیزار کې الباس نشته دی نو دی وجې نه تپوس خو د دې نه و شوی تپوس د دې شوی چې کومې جامې به اچوي نو جواب ورته په دې باندې هم ورکړی شو په زیاته باندې چې فلیلبس الخفین ولیقطعهما حتی یکونا تحت الکعبین پوه شوی برې خبره باندې انشاءالله که الله پاک زندګۍ وفا وکړله او ژوندي پاتې شو نو انشاءالله د کتاب الوضو نه به شروع کوو دا 14 تاریخ باندې به انشاءالله العزیز زمونږ دا چوټي به پوره کېږي راتلونکي میاشت په 14 تاریخ باندې نو د نن نه دا نظم المدارس فیصله وه چې په نن ورځ باندې به چې د جماعت اسلامي پاکستان کې خاص کر زمونږ د صوبه دا خیبر د دې چې کم تنظیم دی نظم المدارس او د هغې کې تقریبا 570 نائبه او مدرسې دي نو نن د الله په فضل و کرم سره تقریبا په ټولو مدرسو کې به نن چوټي سبق ووایي او بیا به چوټي کوي او بیا 14 تاریخ باندې انشاءالله العزیز بیا به چې کوم دی دوباره سبقونه سټارټ کوو که زندګۍ وفا وکړله نو دا الله دا ورځ دی الله په موږ باندې د خیر